د دې نه وروسته ابو طالب چونکې بیمار او عمر هم زیات شوی و، دا په دې محصورۍ په زمانه کې چې په شیب ابي طالب کې دی کله راګیر و، پای کې تکالیفو د وجې نه د مشکلاتو د وجې نه یقینا د ډېر زیات کمزوری شوی و، نو د مرض ورځ په ورځ به زیاتېده. او دا تقریبا د شیب ابي طالب نه چې دی راووتل نو تقریبا 6 میاشتې بعد ابو طالب د بیمارۍ د وجې نه چې دی ډېر زیات سخت شو ایسته وفات شو. او په یو روایت کې داسې راځي چې دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها نه تقریبا 3 ورځې مخکې وفات شوی د رمضان په میاشت کې، او دا د نبی علیه السلام د نبوت 10 کال و. بخاري شریف کې دی مصیب رحم الله وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپل تره د مرګ په وخت کې دته حاضر شو او ته ووایې تره دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله یو ځل ووایه چې صرف زما لپاره حجت قایم شي، زه د الله په مخ کې ستا لپاره ګواهي کوم چې زما د تره کلمه ویل وه او زه ستا لپاره سفارش کوم. په دغه وخت کې ابو جهل هم ناست دی، عبدالله ابن امیه هم ناست دی، دا لوی سرداران دي د کفارو، او چونکې د هغې د خاندان خلک وو نو ابو طالب ته چې کله نبی علیه السلام دعوت ورکړه ابو جهل او عبدالله ابن امیه ورته وایي ابو طالبه ته د خپل پلار د نیکه د عبدالمطلب د دین نه مخ اړې، هسې نه چې داسې چل ونه کړې. او داسې په روایتو کې راځي چې ورته ووایې چې ګوره هسې نه چې سبا رابه د مکې د جنکۍ پسې خاندي چې وګوره د مرګ نه ویرېد د جهنم نه ویرېد. نو جاهل خلک وو، په دې باندې هغې غیرت کاوه او دوی ورته بیا لګیا او خبرې کولې. نبی علیه السلام ورته ناست و، رسول الله ورته دعوت ورکاوه، دوی به د خبره کوله. اخر کې ابو طالب وویل چې زه په دین د عبدالمطلب باندې مرمه، یعنې د کفر کلمه یې وویله، د اسلام کلمه یې ونه ویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سره یقینا چې ډېر زیاتې تکالیف یې تېر کړي، مشکلات یې تېر کړي، ډېر زیات حفاظت یې د رسول الله کړی. د رسول الله په زړه خدا نه جوړېده چې زما ترې دې کافر مړ شي او جهنم ترې لاړ شي. یقینا زموږ هم زړه وایي چې یاره ابو طالب په کار چې مسلمان شوی، زړه سړی غواړي چې ابو طالب دا کوم قربانۍ د نبي علیه السلام سره سړی وایي چې دا جنت اعلی جنتونو ته تللی وی، خو کاش چې هغه کلمه ونه ویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تره د هغې پورې به دله زه استغفار غواړم چې څو پورې زه الله منع کړی نه یم، د هغې پورې به زه د الله رب العالمین نه ستا لپاره بخښنه غواړم. تر دې پورې چې بیا الله رب العالمین دا آیت نازل کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. چې پیغمبر لپاره مناسب نه دي، نه د مؤمنانو لپاره مناسب دي چې د مشرکانو لپاره استغفار وکړي، د مشرکانو لپاره بخښنه وغواړي. وروسته د دې نه چې دوی ته ښه خبره واضحه شوه چې هغه مشرکان دي د جهنم والا دي. نو د ابوطالب معامله بالکل صفا وه چې هغه وایي زه عبدالمطلب په دین باندې مرمه، او ظاهره خبره چې عبدالمطلب خو کافر مسلمان خو نه و اگر چې د نبي علیه السلام نیکه و. نو د دې وجې نه هغه اسلام رانوړ. او بیا داسې راځي په روایاتو کې دا زموږ عقل او فطرت داسې وایي چې ورته څنګه ما ووایي چې یاره موږ را زړه م غواړي چې ابوطالب جنت ته تللی وی. نو ټول خلق په ذهن کې دا خبره وه، خو چونکې دا د هغه بدقسمتي و چې هغه ایمان رانوړ. داسې راځي په روایاتو کې د بخاري روایت دی چې عباس رضی الله تعالی عنه چې دا د نبي علیه السلام تره و، عباس ابن عبدالمطلب، رسول الله ته ورځ تذکره وکړو یا رسول الله تر د خپل تره دپاره په څه کار راتلی شي، دا خو اوس مړ دی وفات شوی دی او ستاسې ډېرې زیاتې سختې تېرې کړي، د دې کفارو سره یې جګړې کړي، شرونه یې ورسره کړي دي، د هغې سره بایکاټ ورسره د ستا په وجه باندې شوی دی، ته هغې له څه پیدا ورکولی شي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې زما تره ته زه دا پیدا ورکولی شم چې هغه به د جهنم په معمولي غونته کنده کې به ډېر ژور ځای کې به نه وي، او که چېرته زه نه وی او زما سره دا مرسته نه وی کړم دا به د جهنم په ډېره ژوره کنده کې به دا پروت وی. او بل روایت داسې ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام په مخ کې د ابوطالب ذکر وشو، تذکره یې وشوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابوطالب ته به کیږي چې د قیامت په ورځ باندې زما سفارش دومره پیدا ورکړي چې دا به د جهنم د هغه ژورو کندو نه بچ شي، دی په معمولي کنده کې دومره به وي چې صرف د دې پړکو پورې به دا اور رارسي، بره به دی نه سیځي، یعنې زما د وجې نه به دته دومره صرف پیدا یا اگر چې دی کافر و خو په دې کفر کې د نبي علیه السلام سره ډېر لویه مرسته کړې وه، نو دته به چونکې د عذاب لږ کمي.